ما درته وویل چې نه مې پرېږده، یو ځای دې هم نه پرېږده، یو ځای دې نه پرېږده. نو چې نه دې پرېږدي وروره، که د خانقاه ملا یې، که د حجرې ملا یې، که د بخاري استاد یې، که د عیسی غوجي استاد یې، که خان یې، که ملک یې، چې د ملا په اذان روژه ماتوې، د ژوند نابر ولکه دې مه وایه. نو چې نه دې پرېږدي، راشه لاس په لاس کې سره ورکړو، د غیرت پر نامه سره مړه سو، په یوه پلا مړه سو. زما انتظار مه کوه چې نن وار د ده دی، سبا وار د مفتي شکور دی، زما وار ډېر وروسته دی. دا مه کوه. دا خو دا د ګلف ممالکو وویلو نن د پلاني وار دی، نن د پلاني وار دی. عراق یې هم تباه کړي، لیبیا یې هم تباه کړه، مصر یې هم تباه کړي، شام یې هم تباه کړي، نن اسرائیل پر ګردو بدماشي کوي. دا رقم به یو یو وژني، بیا به د ژړا سړی هم نه، د زړه د سوي سړی به هم نه. په کار دا ده که خان دی که ملک دی، که سپین ږیری دی که ځوان دی، که د خانقاه دی که د دست بخاري دی، که سیاسي ملا دی که تبلیغي دی، که تبلیغ عام سړی دی. دا باید د مدارسو او د علماو او د جمعیت علماء اسلام ملا ټینګه کړي. انشاءالله العزیز نه پاکستان خرڅوي نه اسلام خرڅوي. او کم خلکو ته چې خلک ووټ ورکړي، دا د پاکستان هم دشمنان دي، دا د اسلام هم دشمنان دي، دا ستا د ناموس او د عزت، ستا د خور او د مور هم دشمنان دي. زه ستا پر لور او ستا پر خور باندې، ستا پر سیاسره باندې پوړنې اچوم، دی یې پوړنې د سره غورځوي. زه د ده چاردیوارۍ ته عزت ورکوم، دی یې د هیره منډۍ طایفه جن جوړوي. زه کلتور او ثقافت او اسلامی تهذیب باندې ښایسته کوم، دی یې میرا جسم میری مرضی مارکیټ پې راباسي، مشترکه پراپرټي جن جوړوي. دا فرق دی زما د سیاست او د ده د سیاست. په کار دا ده چې علماو ته ووټ ورکړي، علما مضبوطه کړي، مدرسې مضبوطه کړي، علما ملا وتړي، د جمعیت علما اسلام ملا وتړي. بیا به وګورو چې په دغه لږ تعداد کې 14 ملایان 15 نن په قومي اسمبلۍ کې دي، 4 په سینټ کې دي یا 5. دا ستا د ناموس جنګ کوي، دا د ختم نبوت د قانون د تحفظ جنګ کوي، دا د ناموس رسالت د قانون د تحفظ جنګ کوي، دا د شاعر اسلام د دفاع جنګ کوي، دا د مدرسې د دفاع جنګ کوي، ستا د کور د چاردیوارۍ د تقدس دفاع او جنګ کوي، ستا د ژړې او د لنګوټې د تحفظ او د دفاع جنګ کوي، ستا د خانیزم او ستا د ملکۍ او د مشرۍ جنګ کوي، دا د دفاع د خاورې او د وطن د ازادۍ او د تحفظ او د دفاع جنګ کوي. دا په کار دا ده ملا یې وتړي، په کار دا ده مضبوط یې کړي. ګرد مې وکتل نور چې هر رنګه ملا، اسلام نه خرڅوي، دین نه خرڅوي، مدرسه نه خرڅوي، ناموس او عزت نه خرڅوي، لنګوټه او ژیره نه خرڅوي، مسجد منبر او محراب ته قلف او تاله نه ور اچوي، مدرسې ته قلف نه ور اچوي، بلکې د پیغمبر د وراثت تحفظ او د هغه دفاع وکړي. د شیخ الهند پر نقش قدم باندې به ګام ایږدي، د انګریز او د هغه د پټواریانو او د هغه د حوارین خلاف په میدان جنګ او په میدان عمل کې ولاړ. دا د دې تاریخ دی. که نه هغه ملا دی نه، هغه ملا دی نه چې دغه روش او دغه طریقه کار نه. جمعیت علما اسلام دغه جدوجهد دی. په کار دا ده